ما سره لږ شان رڼا هم په تیاره کې نه وه. ما سره لږ شان رڼا هم په تیاره کې نه وه. د محبت جذبه بیخي د جانان زړه کې نه وه. ګلاب ستا زلفو ته او زه تر داره ورسېدم. ګلاب ستا زلفو ته او زه تر داره ورسېدم. ګینې تڼۍ زموږ د دواړو ګریوانه کې نه وه. ما تل د شاتو د چینې په غاړه زهر ګوټل. ما تل د شاتو د چینې په غاړه زهر ګوټل. خوږه خبره ما د پاره په هغه کې نه وه. ما تل د شاتو د چینې په غاړه زهر ګوټل. خوږه خبره ما د پاره په هغه کې نه وه. زما د خدای په لوی جهان کې زړه پتا راټولو. زما د خدای په لوی جهان کې زړه پتا راټولو. بل یوه سره زما په ژوندانه کې نه وه. څومره بې خیاله ګرځېدم ستا د خیال په رڼا. څومره بې خیاله ګرځېدم ستا د خیال په رڼا. هېڅ غم به نه و کړي وه به په کاله کې نه وه. شاهده نن چې مې پرې ولې سترګې نه پټېدې. شاهده نن چې مې پرې ولې سترګې نه پټېدې. هغه نشه چې نن ولې زنګانه کې نه وه. ډېرو ګرانو او خوږو قدرمنو السلام علیکم. غږ دا وخت تاسو اورئ د سنو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او 96 نه پروګرام لفظونو کې عکسونه او زه ستاسو کوربه شاهد علي شاهد. زما له خوا نه ومنئ ډېر سلامونه، محبتونه، نیکې هیلې او احترامات. باور لرم تېره هفته به ډېره ښه تېره شوې وي، د خوشحالو سره به تېره شوې وي. مونږ ستاسو دپاره دعا کوو چې ستاسو راتلونکي وختونه هم ښکلي، حسین او بهترین وي. قدرمنو بلکل هم په دې شپه ستاسو دپاره دا پروګرام راوړم. په دې وخت نن مې هم یو پروګرام راوړی دی. نور حکیم صاحب هم زمونږ پروډوسر صاحب دی، زمونږ سره دی. مننه وایم په دغه ملګرتیا باندې په دې خاموشه ساعتونو کې زمونږ او ستاسو ترمنځ د زنځیر د یوې کړۍ کردار ادا کوي. مونږ او تاسو د یو بل سره بلکل تړلي یو. ستاسو مینې او زما آواز ډېره زیاته مننه وایم هغوی ته. او تاسو ته د معلومه وي دغه خبر تاسو ټولو ته یاد وي چې په دې پروګرام کې ستاسو دپاره مونږ ناول راوړو، شریکوو. یقینا چې تاسو د دوه ناولې ما دلته نه شریکې کړي. یو خودکشي د سید رسول رسا صاحب، دویم ناول و د پرویز شیخ صاحب میلمنه. ما ته ډېر ښه فیډبیکس د هغې راغلل. تاسو هغه ډېر خوښ هم کړه. په هغې کې څه پیغام هم و، کم پیغامات و هغه هم تاسو ما ته په ګوته کړل. زما چې کوم لیسنر دي، زما چې کوم اورېدونکي دي، نو زه بلکل پوهېږم ستاسو په جذباتو او ستاسو په احساساتو باندې چې تاسو بلکل د دغه لیکونو نه یوازې خوند نه اخلئ. تاسو د دې نه پیغامات هم رایستی شئ، تاسو د دې نه مقصدونه هم او معنی ته هم رایستی شئ. چېرې دا خبره لیکوال په څه غرض لیکلې ده، د دې خبرې شاته څه مقصد دی، موږ ته پکې څه پیغام دی، او په معاشره کې داسې ولې کېږي، معاشرې ته د دې کردار ضرورت څه دی، دا کردار د معاشرې نه ولې د ناول دپاره راغستلی شوی دی. نو زه په خپلو اورېدونکو، په خپلو کتونکو، په خپلو لوستونکو باندې ویاړ کوم چې زموږ اورېدونکي ډېر هوښیار، ډېر پوهه او ډېر باصلاحیته خلک دي. قدرمنو بلکل نن هم دا وخت تاسو مونږ اورېدلی شئ هم او کتلی هم شئ. د فیسبوک د لارې زمونږ د فیسبوک پاڼه ده سنو پښتونخوا. په دغې باندې بلکل تاسو ته دا وخت زمونږ آواز هم در رسي او تاسو زمونږ سره ملاقات هم کولی شئ، مونږ لیدلی هم شئ. قدرمنو بلکل نن د یو نوي ناول سره راغلی یم. کوشش کوم چې تاسو ته د ناول اولنۍ برخه ووایم. دغه کم ناول چې مې ستاسو دپاره راوړی دی، د افغانستان سره تعلق لرونکي یو ډېر ښه لیکوال، یو ډېر ښه هنرمند مصطفی سالک صاحب، د هغوی ناول مې تر تاسو پورې راوړی دی. او دغه ناول دی پاتې شه باران دی. د دې ناول نوم دی پاتې شه باران دی. او تاسو یقین وکړئ چې دا ناول چې دی نو دا په 10مه پیره باندې اوس چاپ شو. د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د پښتو په داسې دور کې چې د پښتو کتابونه یو ایډیشن وشي، هغه هم د خلکو سره پراته وي، په مودو نه بدلیږي، نه شي خرڅولی. او بیا په داسې دور کې چې د سوشل میډیا دور هم دی، د انټرنیټ دور هم دی،
او د موبایل د دنیا، بس د موبایل دنیا د هر چا په لاسو کې ده. او په دې دور کې هم یو ناول 10 پیرې چاپ کیږي، نو تاسو ګوره چې په هغې کې به خامخا څه خوند به پکې هم وي، څه پیغام به هم وي، او هغه به د یو لیکوال د یو هنرمن کمالات په هم تاسو ته ښایي. نو قدرمنو، دغه د ناول چې کوم سلسله روانه ده، په دې کې زه نن تاسو سره د ناول اولنۍ برخه شریکوم، لومبی اپیسوډ، چې د دې ناول نوم دی پاتې شه باران دی. او د دغه ناول تخلیقکار چې دی، خالق چې کوم دی، هغه دی مصطفی سالک صاحب. نو د ناول طرف ته ځو. داسې ورځ به ډېره کمه راتله چې زه به مکتب ته راغلم او هغې به سندره نه ویله. هغې به هر ورځ سندره ویله. په پیل کې خو به د هغې په شونډو موزون کلمات زما دپاره یوه عامه سندره وه، خو د وخت تېرېدو سره سره د هغې سندرو زما دپاره یو نوی خوند پیدا کړ. زما احساسات به یې داسې په لړزه راوسته لکه د غره ویاله چې په خپله نرمه او غلې سندره د خپلو غاړو نازک واښه په نڅا راولي. زمونږ ټولګي هم عجیبه وو، بس خو چې د استادانو سترګې به پناه شوې نو هر څه به بدل شو. په یو کونج کې خو به داسې شور ماشور وو لکه د مني په ماښام کې چې د ځنګل په ونو کې چنچڼې چغېدل د خپل ژوند یوازینی مقصد ګڼي. او په بل کونج کې به د څانګې غلې سندرې سړي ته د سیړو په پاڼو کې د نرمې هوا له نڅا پیدا کوونکې نغمه یادوله. او بیا چې استاز به راغی نو خاموشي به خوره شوه. دغه هر څه به ختم شو او ټول زده کوونکي به په خپلو ځایونو خاموش کېناسته. نو زما ذهن به ګام واخیسته او په هغه شیبو به تم شو چې څانګه په لومړي ځل زمونږه ټولګي ته، یعنې زمونږه مکتب ته راغلی وه. زمونږه ښوونځي پېښور ښار سره نږدې و. نور کړه وړه د افغان مهاجرینو د ښوونځیو په شان و. او دومره فرق و چې جینکو او هلکانو به په ګډه، یعنې په شریکه په ښوونځو کې، په سکولونو کې زده کړه کوله. دې ښوونځي په ښې ودانې ګڼې خونې درلودلې، خو زمونږ د ټولګي کوټه چې ده نو دا خامه وه، یعنې کچه وه. کله چې د زده کوونکو شمېره زیاته شوه نو ادارې زمونږ کوټه هم جوړه کړه او پخه یې کړه. ښه مې یاد شي په هغه ورځ ښوونکي، یعنې استادان د ټولګي نه تازه وتلي وو. اسمان د باران په رګونو کې د برېښنا شوخې جلوې شیندلې، او چې د اسمان درز به شو نو ځینې شوخې جینکۍ به په هیبتناک انداز کې یو بل سره جوختې شوې او څرګنده به یې کړه چې ګنې تندر پرېوته، او ځینو به په غوږونو کې ګوتې کېښودې. زمرک ورغږ که چې ځینې تاریخ پوهان په حق پښتانه بني اسرائیل ګڼي. هغوی به هم د مرګ په وخت په غوږونو کې هم ستاسو په څېر باندې ګوتې کېښودې. او چې باران زور واخیسته نو د ټولګي چت څو ځایه په څڅېدو شو. بیا نو شوخې جینکۍ چې کومې وې، هغوی ځان سره چې کومې چترۍ راوړې وې هغه یې کولاو کړې او په ټولګي کې یې په سرونو ونیولې، او په دغه ټولګي کې یې ښکته پورته تماشې کول شروع کړه. هم په دغه ګډوډۍ کې یوه معلمه راننوتله چې تر شا یې یوه لونده ښایسته جینۍ هم ولاړه وه. حیا یې د رخسارونو نه په ورېدو وه، او په خپل لوانده څادر یې د خپل بدن د هغه برخو د پټولو هڅه کوله چې د جامو د لونوالي له کبله یې د ځوانۍ مرموز نمایش کوه. سترګې یې ځلېدې او د زلفو یې د باران څاڅکي ورېدل، او داسې خوند به یې کوه لکه د ستورو د شپې نه چې پرخه ورېږي. جینۍ ښکلې او جذابه وه، ځکه خو ټولو هلکانو په تږو سترګو ورکتل. معلم یې وویل دا جینۍ څانګه نومیږي. کړه وړه او ځانګړتیا یې د یوې کلیوالې
پیغلې په شان تخکاری او خو زده کړی چې دا نو هم دلته کې په پېښور کې کړې ده. پس له دې ګړې دا ستاسو د ټولګي ملګرې شوه، پرې پام به کوئ، زړه به یې نه ماتوئ او په درسونو کې به ورسره مرسته کوئ. خدای دې وکړي چې د ادارې دا هیلې پوره کړئ. دا یې وویل او جینۍ یې پرېښوده. زما تر څنګه چوکۍ خالي وه، راغله او کېناسته. دا چوکۍ د زرینې وه، په هغه ورځ نه وه راغلې او چې په سبا راغله نو پښه یې ورته پرېښوده. څانګه کېناسته، په ټولګي کې بیا خبرې پیل شوې، خو څانګه چپ چپ وه. کله کله به یې د بڼو پورته کولو کوشش وکړ او په خپلو بادامي سترګو به یې د لڼ تنګ چاپېریال جاج واخیسته. هر څوک چې به په لومړي ځل نوې سکول ته راغلله نو د اول نه خو به خاموشه وو، خو بیا به یې وروسته د شوخۍ نه زړو شاګردانو امان غوښته. خو څانګه داسې ونه ختله، د وخت په تېرېدو یې هم خپله خاموشي وساتله. بس سحر به یې جینکو ته په تت اواز سندره ویله. هلکانو به ډېر غوښتل چې د هغې سره خبرې وکړي، خو هغې به لکه د یوې هوښیارې سیاستدانې خبرو اوږدېدو ته نه پرېښوده، بلکې په لنډه به یې غوسوله. د هلکانو دغه هڅې هم هڅې بېسه نه وې. څانګه د راښکون نه ډکه وه، ښایست یې له حقیقته افسانو ته نږدې و. د نرو شونډو تازه غوړېدلې سرخي یې تازه غوټۍ ته پاتې کېده او چې موسکا به پې خوره شوه نو تشبیه موندل به یې ناشوني ښکارېدل. بنده ویل چې بس کتې مې ورته. په صحرا کې یو عرفاني راښکون و، صحرایي غاړه، نری ملا، اوارې نری سپینې ګوتې، بس د فطرت د تناسب او توازن غوره بېلګه وه. نور به درته څه ووایم، خو د حمزه بابا خبره چې بس د ګوړې چکۍ وه، که له هرې ډډې به دې په نظر وسکله نو بس خوږه وه، او زلفې یې داسې تورې اوږدې او درنې وې چې څه به درته ووایم. زرینې به ورته کله کله په شوخۍ سره ویل، ظالمې دا غرونه زلفې به دې اوږې ماتې کړي، او نری ملا ته خو د لویږ واختې، زه به یې د سره ګرځومه. دا به یې وویل او د څانګې زلفې به یې په خپلو اوږو خورې ورې کړې او داسې په کړس کړس به یې وخندله لکه چې ځوانه برېښنا د ګورو وریځو د لاندې غوځونې وکړي. د څانګې چوکۍ که به هر څو زما تر څنګه وه، خو په کومه ورځ چې به مو د جغرافیې پیرډ درلوده نو کله کله به یې زما په لور سترګې راواړولې او د هغې پاملرنه زما د خوښې سبب ګرځېده. خو یوه پریشانوونکې معما هم وه. دا زما دپاره ستر سوال و چې څانګه آخر ولې زما په لور سترګې را اړوي چې په کومه ورځ باندې مونږ د جغرافیې مضمون لرو. خو هېڅ نه کېدل. او دغه راز لکه د تیره زړګي وخت په وخت زما په ذهن ښخېده. هڅه به مې کوله چې د څانګې د دې عجب حرکت سبب په اړه باندې فکر کول پرېږده او ځان د استاد په تشریح کې ډوب کا. کله به په دې هڅه کې پاتې راغلم او کله بریالي، خو چې ښوونکی به نه و، یعنې استاد به نه و، نو ځان به مې بل راز مشغوله. په شونډو به مې لکه راګ بې کلماتو زمزمه خوروله. تشه زمزمه به نه وه، چېرته د پښتو یوه اولسي سندره به وه، خو اواز مې خوږ نه و. له همدې کبله مې له کلماتو ډډه کوله او ورو ورو مې لکه د رباب تشه نغمه ویله. شپې ورځې تېرېدې، د ژمې رخصتي راغله. د رخصتۍ دې چوټیانو ته وایي. زه چې د خپل سیلاني طبیعت نه مجبور یم نو د زمرک سره سوات ته لاړم په چوټیانو کې، سره د دې چې عام وګړي په ژمي کې سوات ته نه ځي. خو مونږ د واورې مینې په ژمي کې بوتلو، د فطرت په منظرونو کې ورک شوم. خو بیا به مې هم کله کله د جغرافیې صحت او د څانګې په سترګو کې په ترس کتل را یادېدل. مرمرین وجود به یې لکه د یوې خیالي خاپیرې په څېر د سیند په چپو کې غوځونې کولې. کله کله به مې هلته هم زړه تنګ شو، ویل به مې چې وزرې وکړم
او چرته د سکون کمې ښکلې درې ته پرواز وکړم. خو دا ناشونې وه او په یوه خبره کې مې بخت بیدار و، هغه دا چې زمرک را سره و. هغه په ټولګي کې زما تر ټولو ښه او نږدې ملګری و. ډېر ښه صفتونه یې درلودل، خو ذهانت او شوخي یې زما ډېر خوښ و. د هغه سره به مې خبرې اترې کولې، خو کله کله به ترې ګوشه شوم. یوازې به مې د سیند سندره اورېدله او د موجونو خاماران به مې په وړو وړو کاڼو ویشتل. خو هغه هم پوهه شوي وو چې څه خبره خو شته. زما نه څو ګامه په فاصله کې زمرک هم د سیند په غاړه ناست و او د پښتو سندره یې د ریډیو نه اورېدې. زما ذهن به هم کله کله د سندرې په لور اورېده. په دې کې یو ناڅاپه د ریډیو غږ بند شو او د زمرک غږ مې واورېده چې ویې ویل. چې ومې کتله نو خپل ریډیو یې لکه ګرځنده موبایل خپل غوږ ته نیولی و او ویل یې هلو غزنه یا غزنه، دا ته په کومه دنیا کې ورک یې؟ مړه سوات ته راشه، ستا خو نغمې خوښېدې یاره. سیند نغمه وایي، ډېره خوږه نغمه، د خوښې نغمه. ما چې د هغه دا پیغام واورېده چې په کوم انداز کې ما ته آواز وکړه، نو لمن مې وسنډله او د هغه خوا ته ورغلم. ورته مې وویل چې ته وایې سیند د خوښې نغمه وایي، که چېرته زه خفه یم نو بیا د غم او ښادۍ د دې ګډون پایله به څه وي؟ جواب یې راکړه چې ته خفه یې نو د سیند دا نغمه به د زړه نه د خفګان ټول ګردونه لرې کړي او خوشحاله به شي. زمرکه ته چې څه وایې د یوې زاویې نه ښه وایې، خو زه فلحال دا نه غواړم چې فطرت ته تسلیم شم. زه به هله د فطرت خوند واخلم چې د خپل جذبې او تخیل په خون کې یې رنګ کم. هغه مسکی شو او راته یې وویل، تېره اونۍ دې د فلسفې کتاب څه واغسته چې اوس په غمونو کې ښکلا لټوي. سمه ده چې ته فطرت په خپل رنګ کې رنګ کوې، نو زه به په غوږونو کې ګوتې ورکم. ته د غره نښترو ته آواز ورکړه چې ټول سرندې شي. اوره بیا د غم او ویر سندرې. ما ورته وویل زمرکه فطرت په مونږه ډېر پهلوان دی، صرف په خیال کې به مې پې وسبر دی. د حقیقت په دنیا کې زمونږ نه بلکې د خپلو ثابتو قوانینو منونکی دی. زمرک وویل ښه چې ته خپله دنیا په خیالونو کې جوړوې، نو بیا خو ما زیاتې وکړه چې ستا د خیالونو دنیا مې ړنګه کړه. زمرکه د دې فلسفو به تیر شو او غور به وکړو چې اوس کول څه پکار دي. په مسکا یې راته وویل سمه خبره دې وکړه، له دې ځایه به خپې ایستل پکار وي. زما هم خوښه ده، منحوس غوندې ځای دی، ما ورته پکې ډزې وکړې یار. خو خیر یار بلا و او برکت یې نه و، هوایي ډزې وې. زمرک خبرې کولې چې ناڅاپه یې له خولې ووتل، وزرې خو نه لري چې والوځو او د ټولو هسکو غرونو ننداره وکړو. خو خپې خو لرو که نه، راځه چې د غره سر ته وخیجو. دا سیند به د هغه ځای نه داسې یو عجیبه خامار ښکاري چې له ډېر جنونه به یې خوله زګونه کوي. زه وایم چې د خامار په ځای د چندنو نغمې واورو. ته خوښ شه، د پورې غاړې نه د رباب اواز راځي. مطرب خپل پریاد ته د نغمې څومره ښکلې جامې اغوستې دي. زه چې نن د دې کلندرانه بنډار نه پیز واخلو، ښه چې راتلو نو د حجرې نه مې رباب راغسته او منې دې کړم، نو اوس د نغمو زنځیرونه زړه راکاږي. د ټوکې په انداز مې ورته وویل ته مې ځکه د رباب د روڼو نه منې کړې چې دروند نه شي. زه خبر وم چې په سوات کې ربابونه ډېر دي، ساړه مو کنګل کوي زه چې ورځو. زمرک راته وویل که ورځو هم نو سهل به یې راوباسو. زمرکه د رحمان بابا دیوان خو را سره نشته چې په پال پرېکړه وکړو، نوره ستا خوښه. د ګوتو کیل را سره کوي او که شیرخطي ولو. جواب یې راکړه ناشنا یو کاڼی را واخله او د هغه کمر ویښ کې د ولاړو اوبو منځ ته یې وله. که چپې یې تر کمره ورسېدې نو ستا خبره به منو، او که ونه رسېدې نو زما خبره به منو. ما هم کاڼی را واخسته او هم هغه ځای ته مې وروویشته کوم ځای چې راته هغه ښودلی و. خو ښه وه چپو یې کمر ته خوله ورکړه. زمرک نه بل جواز لره او نه جواب. را سره روان شو
خو بیا هم د خپل شوق فطرت نه مجبور وو. ویل یې چل دی وکړه. خو زه خیر ما درته د کاڼي وویل. نو چې ما درته د کاڼي وویل نو تا د نرزوي هم دومره درنه ګټه راواغسته چې په عمر به دې نه وه جګه کړې. هسې نه نوم یې درته ایستې وي. په خندا مې ورته وویل نه زه بیخي روغ رمټ یم، چابک د رباب محفل ته ورځه. په دې خبره ما او هغه دواړه په خندا شو. د رباب بنډار ته ورغلو. بنډار ښکلی و، کلیوال سیلاني و، یوه لویه کېږده یې لګولې وه. د رباب او منګي اواز په غرونو کې داسې انحکاس کوه لکه ټول فطرت کې سندره وایي. د کېږدۍ په مینځ کې اور بلو او سڼورو زلمو ترې د اتڼ زنځیر تاو کړی و. حیران خو په دې شومه چې زمرک رباب په غېږ کې ونیوه او د سوات غرونه یې په نغمو ولړزوله. بنډار پای ته ورسېده. د هوټل په لوري روان شو. زمرک ته مې وویل اشنا هر ورځ به د رباب کول. نن مې ومنله چې په زړه کې د جوش او په ګوتو کې د کوډې دي. زړه خو مې غواړي چې پس له ننه د ادم خان وګڼمه. زمرک راته وویل نه نه ګورې اشنا ډېر پام به ګورې کوې، زه د وخت د درخانو نه ډېر یریږم. هم دا خپل نوم زمرک مې په سر سترګو قبول دی. نور نومونه ماله مه راکوه. ښه ما ته به رباب را زده کړې زمرکه؟ او ولې نه، خو هله چې درخانه پیدا کړم. ما ورته وویل بس داسې وګڼه چې دور مې موندلې دي او خانې ته لا ورځې پاتې دي. مطلب دا چې د رباب ته نه دي موندلې خو تارونه خېجول پې پاتې دي. خو ګوره کله چې ما د خیال جان استاد نه رباب زده کولو نو ګوړه مې ورته ایښې وه. په داسې حال کې چې درخانه مې هم نه لرله. نو ته خو یې د درخانې دپاره زده کوې، بیا په ګوړه کار نه کېږي. د شاتو بوتل به راته راوړې، هله به درته رباب ښایمه. بنده ته منظوره ده. ما وویل ښه اوس دا راته ووایه چې درخانې بیبي ده چېرته؟ ما وویل دا به درته ویمه خو هله چې رباب را زده کړې. زمرک مسکې شو. ویې ویل ځه دا د انتظار غر به هم په اوږو واخلمه. پوره استاذ یې ښه مجبوره یم چې اوس زر تر زره درته رباب در زده کړمه. دا کار خو را په غاړه دی، خو راځه چې اوس هوټل ته لاړ شو. د هوټل کوټې ته چې ورسېدو نو زمرک په خپل کټ کې وغځېده او ما ټلویزیون روښانه کړه. ایله مې ورسره پام بدل شو چې زمرک په پام کې اړخ بدل کړ او راغږ یې کړ. اواز یې راکړه غزنه یا غزنه. غږ مې ورکړه ها یار څه وی؟ بیا دې څه په زړه را وورېدله. هسې ما وی چې خوشحال بابا پېژنې او که نه؟ او څه ناڅه خو یې پېژنمه، خو دلته د خان موصوب یادولو ته څه اړتیا وه؟ ما ویل اړتیا دا ده چې دا وخت زه او ته دواړه په سوات کې یو او خان بابا یعنې خوشحال بابا د سوات د سیمې په نامه باندې یو د سواتنامې په نوم منظوم کتاب لیکلی دی. یو دوه بیته یې راته یاد دي. تر کابل نه هوا د اوړي ښه ده، د کابل هوا ترخه ده ده خوږه ده، په هوا کې د کشمیر په تاب ورنګ دی. عیب ده چې کشمیر ارت او سوات تنګ دی. زړګي زه چې لومبي ځل سوات ته راتلمه نو د پښتو د ښوونکو مې سواتنامه اخیستې وه، یعنې د استادانو نه مې سواتنامه اخیستې وه او له هغه وخته مې د سوات نه ځان خبر کړی و. پاتې شوه دا خبره چې خوشحال بابا د سوات او د کشمیر تر منځه ورته والی لیده. نو ما خو کشمیر نه دی لیدلی، خو چې خوشحال بابا وایي نو خامخا به هم داسې وي. ته یې منه، خو زه د خوشحال بابا په جغرافیه پوهنه شک لرم. نه منم چې د سوات هوا دې تر کابله خوږه وي. ګوره ګیلمن کېږه ما ورته ویل 4 موسمه دي. خوشحال بابا وایي چې په اوړي کې د سوات هوا د کابل د هوا نه خوږه وي. منه دا خبره دا چې په نورو موسمونو کې د کابل هوا په شاتو لړلې وي. په دې خبره زه او زمرک دواړه په خندا شو او بیا مو پې سره پرېکړه وکړه چې د جغرافیه پوهنې په هم دې خبرو به خپل بحث پای ته ورسوو او د خوب جزیرې ته به د تللو هڅه وکړو. خو داسې نه شوه کېدی. د جغرافیې په اړه دومره ډېرو خبرو ټولګي د جغرافیې ساحت څانګه او د هغې په ترڅ کاته را یاد کړي وو. زمرک وده شو خو زما به د څو شیبو دپاره یې له سترګې ورتلې. سحر شو او غرنو مارغانو په خپلو نغمو سره د نور د وړانګو هرکلی وکړ.
مونږ چې اوس کلی د هوټل د پیسو بیل مو ورکړ او بکسونه مو وګوته کړل او د پیښور د موټر اډې ته روان شو او په لاره مو شنو غرونو او سیند ته مارغانو او ځناورو او مختلف قسمه ځناورو سیلانیانو تماشه کوله. په یو ځای کې موټر ودرېد او ماشومانو را منډې کړې. د دنداسې ګیډې یې درلودل. زمرک راته وویل عجیبه ده، خلک دلته د مزو اخیستو دپاره راځي او خپل اوسېدونکي په بده ورځ دي، تر دې چې واړه ماشومان یې په دې کنګل موسم کې په موټرو پسې د دنداسې ګیډې ځغلوي. اخر ولې؟ ورته مې وویل چې سړی سهار په مزدورۍ پسې وځي او ماښام راشي. غر د حکومت د اختیاراتو لاندې دی، که خلکو ته وسپارلی شو نو زر به سپېره شي. زمرک وویل حکومت هیڅ نشي کولی. ولې نه؟ خو که دلته کارخانې راشي زمرک وویل حکومت دلته هیڅ نشي کولی. پوښتنه یې وکړه. ما ویل ولې نه؟ خو که دلته کارخانې راشي او ښار راشي نو فطري او ځنګلي ښکلا به له منځه لاړه شي. د سیلانیانو د زړه راښکون دپاره دا خلک هم دغه شان رستو او پاتې ساتلی شوي دي. دا خلک داسې مثال لري لکه چې په وورو کې وچ شوي وي او د نړۍ د خلکو دپاره ته میوزیم جوړ شوي وي. بله بېلګه نورستان او د غرونو بله غاړه د چترال کاپرستان دی. امیر عبدالرحمن خان د خپل واکمنۍ په کلونو کې نورستانیان مسلمانان کړل، خو بل پلو کاپرستان په خپله زړه بڼه د خپل کوپري دودونو سره د نړۍ د نندارې دپاره موجود دی. زمرک بیا پوښتنه وکړه دا ښه کار دی او که بد؟ ما ورته وویل د کاپرستان ساتل د یو مغربي لرغون پیژندونکي په ان ښه کار دی، خو مسلمان به یې خامخا غندنه کوي. زمرک وویل ته هم عجیبه یو عجیبه استدلال کوي، غوسه خبره نه کوي چې داسې ښه دی او که بد. رښتیا هم داسې ښکاري. د اشیاو ارزښت نسبي دی. یو شی له یوې زاویې ښه او له بلې زاویې بد کیدی شي. له دې خبرې وروستو خاموش شو. نه پوهېدم چې زمرک د خیال په کومه جزیره کې و، خو زما د ذهن محور څانګه وه. تادي مې وه چې بیا به کله د څانګې سترګې ګورم. پیښور ته راورسېدو. خپل سامان را سره و او څه ناڅه غرني سوغاتونه مو هم اخیستي وو. بار دروند برېښېده. ګاډي مې ونیوله. د زمرک د کور په لار لاړو. هغه خپل کور سره کوز شو او زه څو شېبې پس هم خپل کاله ته ورسېدم. د رخصتۍ 2 ورځې پاتې وې. هغه هم په انتظار تېرې شوې او ښوونځي ته لاړو. بیا د استاد د راتلو تر مخه په ټولګي کې شر او شور و، خو ما له وروستي کتاره غلې او خوږه سندره اورېده. داسې احساسېده لکه د ګلورینې څانګې په لوړو جوورو کې چې د سحر باد د مستانه رقصه پیدا کېږي. سندره په ختمېدو وه. زرینه راننوته. څانګه یې په تندي ښکل کړه. د څو هفتو تږي وو. د شونډو خرپ یې په ټول ټولګي کې داسې وبرېښېده لکه تنکۍ څانګه چې د مارغانو د زغملو تاب را نه وړي او ماته شي. او سندریز غږ یې په شنه ځنګل کې تر لرې پورې خور شي. زرینه او څانګه ملګرې وې او بیا دواړه جینکۍ وې، خو بیا هم دې ښکلولو زما په زړه کې د رقابت سپرغۍ وشیندلې. نه پوهېږم چې څه وکړم. د تختې خواته لاړم او تباشیر مې راواغسته. تخته دی بورډ یادوي، تباشیر دی هغه چاک یادوي. دی وایي چې چاک مې راواغسته او بورډ سره ودرېدم او د غره یو انځور مې پرې وویسته. ځان زورګر نه وم، خو د فطرت سره د مینې له کبله مې د غره د انځور له جوړولو دپاره غیر منظم ښه پوره ریاضت کړی و. انځور پوره شو او لاندې مې ترې ولیکل فطرت د جلال او جمال ډک د خدای جل جلاله هغه کتاب دی چې د نړۍ د هر نالوستي انسان سترګې هم لوستی شي. دا جمله مې لیکلې وه. یو ځل بیا مې لوسته چې د جغرافیې استاد راننوته. غوښتل مې چې تخته بیرته پاکه کم، خو چې د ښوونکي سترګې مې پکې خښې ولیدې نو جرأت مې ونه کړ.
نیغ لاړم او په خپله چوکۍ کې ناستم. ښوونکي ته انځور او ترې لاندې لیکلی شي جملې خوند ورکړه. ستاینه یې وکړه. د غرونو په اړه یې اوږده خبره وکړله. دا بیله خبره ده چې د غرونو د ښکلایي ارزښت په ځای د هغې په جغرافیو او ارزښت ډېر ټینګار وکړ. خو ویل یې غرونه د زلزلو مخه نیسي، کانونه لري، لالونه لري، قیمتونه ځایونه لري، ځنګلونه لري، او ځنګلونه بیا د میوې باغونه، د ځناورو کورونه، د مارغانو ځالې او نور ډېر څه لري. خو په ټولو کې وروستۍ جملې خوند راکړه چې ویې ویل چې غرونه او ځنګلونه د ځمکې ښایست دی. ما د ښوونکي په مهال د هغه خبرې اورېدې، خو کله کله به مې څانګه هم د سترګو په کونجونو کې څارله. ځینې وخت به یې سترګو لکه د غرنیو عقابونو زما په لور سفر کوه. د جغرافیې پیرډ پای ته ورسېده او ښوونکی ووته. څانګې ما طرف ته رامخ کړه او په لومړي ځل یې را سره داسې خبرې پیل کړې چې نیغ په نیغه یې د درس سره څه تړاو نه لره. غزنه غرونه دې ډېر خوښ دي؟ او غرونه، سیندونه، بلکې ټول فطرت مې خوښ دی. که غلطي نه کومه نو تاسو له تختې د انځوره دا په ځای اټکل وکړه. څانګه په خندا شو او یې ویل تاسو تېر وته، زه له پخوا نه پوهېدم چې په غرونو مین یې. ریانونکې خبره ده، ما خو له تا سره په دې اړه هېڅکله څه خبرې نه وې کړې. د دې په ځای چې څانګه جواب راکړي، نوراني سترګې چې نری شرابي خندا پکې خوره وه، زما سترګو سره یې وجنګولې او لاس یې زما کتابونو ته ورتېر کړ او په موسکا یې راته وویل ستاسو په اجازه. زما د جغرافیې کتاب یې راپورته کړ، په غور یې وڅېره او راته یې وویل. قدرمنو، بالکل دغه د ناول لومبنی ټوک چې ما تر دې ځای پورې تاسو سره شریک کړ. او دغه ناول چې څومره په وړاندې ځي په دې کې خوند پیدا کېږي او تاسو ته به د لیکونکي د جملو نه د هغه د هنرمندۍ، د هغه د کمال او د هغه د لفظونو د یو بل سره د تړلو هنر معلوم شوی وي چې په دغه لیکوال کې الله تعالی څومره کمال یې دی چې هغه لفظونه د یو بل سره څومره تړلي دي. که د منظر په حواله باندې خبره کړې ده نو په هغې کې هم یو عجیبه یو پرکشش سرور یې پکې ورچولی دی. که کله یې د جغرافیې د تاریخ په حواله خبره کړې ده نو هلته یې د تاریخ حوالې راوړي دي. او که کله یې چېرته د غرایزې علاقې د خلکو خبره کړې ده نو هلته یې د هغې فطرت ډېر ښه څېړلی دي. قدرمنو، بالکل وخت سره به دغه ناول نور هم مخ په وړاندې ځي، خپل اړخونه، خپل رنګونه به بدلوي، فطري ښکلاګانې او چې کوم د هغه جمالیاتي ذوق دی، هغه انځورګري، دغه ټول ارڅه به تاسو ته په دې کې وخت په وخت ښکاره کېږي انشاءالله. خو دغه ناول به را سره تر د اخره پورې دا ډېر اوږد ناول نه دی انشاءالله چې دا به په 5 برخو کې پای ته رسي دا ناول، او یو ډېر ښه انجام به لري دا ناول. قدرمنو، بالکل د دې نه پس زه غواړم چې د پروګرام په دې برخه کې خپل د ټلیفون د لارې ملګري د ځان سره شامل کړم. زمونږ د ټلیفون شمیره ډېره اسانه ده، تاسو ته درښایم 5254 143 او 091. دغه زمونږ د پېښور سیمه ییز کوډ دی. نو مونږ به لاړ شو د ټلیفون اولني ملګري طرف ته او وګورو چې په دې برخه کې به زمونږ سره څوک ملګري راځي او څه به را سره وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، څوک خبرې کوئ؟ عظما په پروګرام کې په خیرالي درته وایم. ډېره مننه، ډېره مهرباني. صاحب تاسو خو داسې ناول راوړو چې دا خو ډېر زیات ښکلی وي او که زه وایم چې ما ته شوې ده او ما ناول پېژندلی دی نو دا ناول جی دا ناول چې کوم تاریخ لري، کوم اړخونه لري، انشاءالله چې دا اورېدونکي به ترې ډېر زیات خوند واخلي. او بله دا ده چې د دې لیکوال ژبه ډېره زیاته خوږه ده. جی بالکل. په دې کې وروسته داسې ټکي را روان دي صاحب صاحب چې د اورېدونکو سره به د تاسو هم خوند اخلي. نه، تا اورېدلی دی دا ناول دې کتلی دی؟ جی بالکل. ښه، ماشاءالله. دا ډېر زیات
ښکلی ناول دی. دې کې د افغانستان رنګونه، دې کې د شینغر د سپین غر رنګونه ډېر زبردست. ما کتلی دی، ما ټول کتلی دی، ما ناول ټول د نظره تیر کړی دی. زه چې کله ناول ویم نو زه بیا هغه وګورم نوالې او ما ځان سره ټوله اخیستې دی دا ناول. ډېر زیات خوند ورته انشاءالله د اورېدونکي وایي او د اورېدونکي چې کوم څه به د ځان سره روان بوځي دا ناول پخپله. او بوځي به ځکه چې په دې ناول کې د لفظونو کمال شوی دی. ډېر زیات ښکلي لفظونه استعمال شوي دي. په ډېره موقع د موقع سره تړلي دومره ښکلې طریقې سره هغه کار کړی دی چې زه ورته پخپله حیرانېږم. بالکل لکه زه سم نه وایم سسپنس پکار دی چې کله بیا زه راځم زه به تاسو ته بیا دا ټکي څومره چې پښتو ده دا ټکي څومره چې پښتو ده. صحیح زیات ښکلي مصطفی صالح صاحب په دې ناول کې ډېره زیاته خوښه کړې ده. صحیح او ماشاءالله ستاسو کوشش هم داسې دی چې دې نه پهله چې کوم ناولې وي ملغلره شو میلمانه شو پیغله یا داسې دا د خیره زم ناول دی. خو زمونږ اصل خبره دا ده چې زمونږ چې کوم افغانیان لیکوالان دي هنرمندان دي د هغې ژبه او زمونږ ژبه دا لږه بدله ده نو د هغې په زیاتو لفظونو باندې خلک نه پوهېږي. خو زما په خیال چې د وخت سره به ټول خلک وپېژني کم لفظونو باندې. د ځینې لفظونو وضاحت خو زه کوم چې کم لږ مشکل یې که نه خو چې کم دا کم د دې به بیا ضرورت نه د دې ناول 2 اپیسوډه چې نور مو شو نو دا ټول لفظونه به خلک وپېژني. بیا به زما د وضاحت او د تشریح ضرورت نه وي. همدغسې ده. بیا به دا مسله نه راځي چې لکه دا ټکي پکې موږ واورېدو پوه پرې نه شو یا دا ټکي ځکه چې دوی بېشکه چې لفظونه خپل استعمال کړي خو دومره اسان او روان یې استعمال کړي دي چې اورېدونکي پرې ډېره اسانه استفاده کولی شي. صحیح. اوس ما ډېره مننه کوم ستا د ټلیفون کولو، ستا د رایې شاملولو، ستا د راتګ مننه. دغه زموږ سره یو خورکۍ و زما په خیال چې دا هم ډیسیبل ده خو ډېر ښه ذوق لري. مننه ورته وایم. بل ملګري ګورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مازلي په پروګرام کې په خیرالي ویم درته. شاید لاله تا ته په خیرالي ستړی مشي او هرکلی او تېر شوي غټ اختر دې بیا مبارک شه. ډېره مننه. الله دې خوشحاله کړه. ستا دې مبارک تا ته مې اختر مبارک نو شي. ما ټلیفون درته کړي ولې نو شوې؟ زما ستا خو مبارکي شوې وه. نه وه شوې د اختر په پروګرام کې شوې وه که نه؟ ها بس تاسو ته ما رنګونه کړي خو تاسو بس بیزي کړو. نه شوې وه. زما ستا خبرې شوې وې اختر کې. ها شاید لاله پروګرام اورم ډېر زبردست پروګرام. الله دې لوی جون کې برکت واچوه. مننه. الله دې خوشحاله کړه. د مخکې پروګرامونو کې عباسین صاحب یو خبره کوله او کبل چا کړې وه چې د افسانې په باره کې خبره کوله که نه وی دا لومړنۍ افسانه وی دا دغه لیکلې دا پرهیزګار شګیوال چې کوم دی او دا ناول نه د خپل لومړنی ناول چا لیکلی دی. لومړنی ناول چې چا لیکلی دا پښتو کې نه دی لیکلی شوی. پښتو ته چې د چرته نه راغلی زه به دا ووایم تا ته انشاءالله ښه په بل پروګرام کې. دا په دې باندې ریسرچ وکړه که نه وبه وایم درته وبه وایم انشاءالله. او ځکه چې د ناول خبر راځي نو هلته د شاهد علي شاهد نامه خامخا ژوندی او نه وبه وایم درته ښه. خو ناول په پښتو کې نه دی لیکلی شوی. دا پښتو ته راغلی دی. زه به ووایم درته انشاءالله پوره تفصیل به ووایم چې ناول لومبې په کومه ژبه کې لیکلی شوی دی بیا د هغې ترجمه کومې ژبې ته ټرانسلیټ شوی دی په دویم ځل کې د هغې نه پس بیا چې دی نو پښتو ته کله راغلی دی دا به درته زه ووایم انشاءالله. زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم دښمنان چې مې مړه ورپسې ژاړم ما د یار دغه غوښتنه هم پوره کړه نه یې نه مخلم او نه ورپسې ژاړم دلتانه د هر چا په غم شریک کړم او یار د بل درومي او زه ورپسې ژاړم چې تر څو مې وي دا زړه نو یادوم مې چې تر څو یې وي دا زړه مې نو یادوم مې تر څو مې وي دا زړه نو یادوم مې چې تر څو لرم لیمه ورپسې ژاړم مخ او زلفې په یاد راځي درویشه پراڼاو په تیارو ورپسې ژاړم. شاید لاله ډېر ښکلی پروګرام دی او بس دا ناول چې مونږ وورو نو دا زمونږ د کورونو د معاشرې هغه خبرې دي چې دا زموږ په کورونو په معاشره کې ګورشته دی. بالکل. نو مونږ چې وورو نو دې زموږ دغه عبرت کې نه واخلو دغه سبق چې نه واخلو چې زموږ په کورونو کې معاشره کې کم داسې برایانې دي چې هغه لرې کو کمې خوبې دي چې کوم دا په ځان کې راولو. صحیح. تاسو تم سلام کوم دغه تلیشان کاکا خیل دی صدیق صافي دی او مازلی او بڑا بیریا ساتي. السلام مننه مهرباني. کور دی ودان قدرمنو بالکل دغه زموږ سره مازلیو
او د ټلیفون په لیک راغی شیرونه هم د درویش دورانی شریک کړل بل ملګری ګورم 525443 السلام علیکم وعلیکم السلام جی څو خبرې کوي جی عبدالقدیر یم عبدالقدیر د چرته نه خبرې کوي وروره کوهاټ نه سره یم د کوم ځای نه کوهاټ نه په خیر علي درته وایم پروګرام کې خیر دی مې اختر دی مبارک شه ستا دې مبارک شي مننه خوشحاله شي جنتي شي جنتي دا نیم څه ده ته پروګرام نه اوري زه پروګرام د دې اورېدی نه شي بنو کې مې اورېدی ته کوم شي ټیم راته معلوم ده څه دې ټیم کې دی ولا دې ټیم کې دی ولا پروګرام ده ښه جي نو چې ټیم درته معلوم دی بیا خو پکار دی چې نوم هم درته یاد دی چې په دې ټیم کې د چا پروګرام وي داسې دا که نه دې ټیم کې افتخار صاحب والا پروګرام وي هغه وي خو په دې شپه ني ها او ټیک ته زه شاهد علي شاهد یم جی زه شاهد علي شاهد یم ها ټیک شو او دا 9 بجې کې د پروګرام ویلې نه هغه کې صحیح شو بیا وره پروګرام کله 9 بجې خو زموږ پروګرام ویم نه خو چې د نورو خلکو پروګرام نه دغه والی بل ملګری ګورم 5254 ځینې ملګری داسې وي چې پروګرام نه اوري او پته هم ورته نه اورینګو کې نو دا هغه چا حق وي څوک چې پروګرام اوري او ټرای کوي السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی صاحب بھائی شکر الحمدلله څو خبره کوي جی صاحب جناب ورنه ستاسو आवाज ډېر په مزه دی ولی صحیح شو گزارې وکړو جناکوټ نه څوک څوک جی صحیح ما شاهد د جناکوټ نه ټیک پروګرام دی وریدو صحیح صحیح څنګه درته ولګي د پروګرام لکه چې په ټوډي کې روان یې ها صحیح 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 په ټوډي کې خو چې څوک رواني مړ به پروګرام ته خیال نه ټوډي ته خیالي خجي ها ټیک ده بس کال خو دې ملاوم شو دادی نو سو ویل غواړي وایي پیغام ورکول غواړي سو ویل غواړي مننه قدرمنو بالکل تاسو وایي چې کال هم نه ملاویږي او چې کال ملاو شي نو بیا څه خبره هم نشي کولی په کار خدا دې چې موږ سره داسې ملګری راشي چې خبره کولی شي چې خبرو کولو ته چامتوي بل ملګری ګورم 525443 السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي شاهد علي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک یې جی زه غلام نبی مومن پېښور نه خبرې کوم او نن ټلیفون مې دی خجي او اورم دې ډېر وخت نه خجي مې ډېر وې چې شاهد صاحب سره لګي خبرې وکړه خده کنه خده وکړه الله دې خوشاله کا اول خو ستا پابندي و چې شاعران به راځي که نه نو اوس خو دې ازادي وکړله شاعرانو نه غیر خلک هم تاسو خبرې کولې صحیح ده ټیک ده هغه مخکینی ناول چې دی دا خودکشي هم اورېدلی و هغه دویم ناول مې م اورېدلی و صحیح اوس چې دا ټیم بدل کړه د لسو بجو ټیم کې مونږ وزګاري او دې ټیم کې لږ ناوزګاري غریبي کوو که نه نو بس څه کې اوس دا زمونږ کار نه دی که نه کوشش کوو انشاءالله ښه کوشش کوو ستاسو غږ هغه یو شعر دی چې دا څنګه پښتانه دي پښتنې ګډئ هغه هم زمونږ ډېر خوښ دی ستا اواز هم زمونږ ډېر خوښ دی صحیح ده زمونږ ډېر خوښ یې خو لیدلی هم نه صحیح ده صحیح ده زما لیدل خو ګران نه دی اسان دی اوس هم که پښتونخوا ریډیو دی اوس هم که دی ورک سنو پښتونخوا نو بالکل زما تصویر به درته راشي نیغ په نیغه به مې ووینې او ناست یم هغه موبایل ما ته نشته سر جي ښه جي ښه زه انشاءالله که ژوند دی ملاقات به مو شي ښه شاهد علي صاحب ته د کومې علاقې ته زه د مردان سره تعلق ساتم جي د مردان تغبۍ ته مردان فاطمې سره او جي او دا ستا غوندې خلک چې راځي که نه جی نو دا دې نه خلک ډېر څه زده کوي د دې لپاره موږ نه ته شا په شا ډېر خوښ یې الله دې خوشحاله که او ستاسو دغه مینه مونږ راولي او دلته هم کېنوي مخکې تلو توان پیدا کوي دا ناول به متو بجو نه شروع کېږي شروع شو او بس نن نه شروع شو که نه خالي بس ټیم به ورته وباسو زه الله دې خوشحاله که مننه تاسو سلام او ستا د کابینې ټولو ته سلام زه په پښتو کې وایم ډېره مننه مهرباني قدرمنو بالکل ستاسو د مینې مونږ ډېره مننه کوو
او پروګرام دی نو خامخا به بل ملګری ګورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریډ په خیر هغه پروګرام کې تاسو ستړي مشي کوم. مننه د ریډیو نه بده خوا کېږي چې کله نمبر ملاوي. جانداد څنګه له جوړي؟ جانداد بچا شي باندې. او مې پیژندې بالکل مې پیژندې. څنګه له شاید صاحب خیر. شکر الحمدلله بالکل. تاسو څنګه یې؟ تاسو خیر؟ بس نوې ناول مستخيري وره ان شاء الله. صحیح او کوشش وکړو چې رانه نورم خطا نشي ان شاء الله. او بس موږ ورته معلومه یو زړه پتنګانی نو. صحیح ټیک ته بس نو خیر دی ان شاء الله. یو درې څلورو پروګرامونو کې به ختم شي ان شاء الله. بقا یو الله دې محمد رنګ بشو بدري کسان دې نور موري محمدي صاحب دې جاوید دې سکندر دې. صحیح ده. او الله دې محمد رنګ خدای دې خوشاله کړه غرنګ لخه زین شروړی کنه ډیر خسته خوند یو مونن ښه. مننه قدرمن شه الله دې خوشاله کا. ډیره مهرباني. السلام علیکم. ډیره مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جانداد بچو زموږ سره د شاهي بلانا دغه زموږ د مستقل اوریدونکو دی بل ملګری ګورم وخت کم دی خو زر یو تو درې ملګری 09 السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهر دې صاحب خیر جوړ دی؟ شکر الحمدلله. سو خبره کوي جی؟ یونس خبره کوم د جمرود نه. یونس د جمرود نه. په خیر علي درته په پروګرام کې خیر انشاء الله. خوشاله کا اختر دې مبارک شه. استاد مبارک شي. اختر خو تیر شوی دی بس خو بیا دې تاسو ته مبارک. کال نه ملاوي دو کنه. صحیح ټیک او زه خوشاله شوم چې ناول دې راوړل. صحیح ناول دې وره در سره او امر دې ان شاء الله سم به وره د ټول به ان شاء الله ورو. صحیح ده ان شاء الله پروګرامونه ډېر وخت نه اورم خو بس اوس مې بس ماشه کال وستا کوا. الله دې خوشاله کال دې ملاو شو او ډېر مننه. وخت کم دی یو ملګری دې مدن سره بل مخله بیا به خبرې کوي ان شاء الله. قدرمنو 09 السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهید علي سے ډیر امینه احترامات قبول کړل. لیاقت خټک ما د وجنه ډېر ځنده لیاقت خټک سے په پروګرام کې په خیر علي مې مدرته ډیر مننه. شهید علي سے یو مشاعره کې مې په جنگ کې د سره ملاقات شوه. خجی او ډیر خوب را باندې لګېدلی خو چې نن ناول او زستا ټول مې اورېدلی خو نن چېرته مصروفیاتو په وجه لیټ رالم. خجی نو وامې نه اورېدو خو ډېره مینه او احترامات قبول کا. مولا دې ګل لره عمر دې د ګل مشه او په مخه دې ګلونه. ډېره مننه. الله دې خوشحاله ساته. ډېره قدرمن شي جي. بالکل دغه زمونږ ملګري دي چې زمونږ سره را روان دي او ډېره مینه ورته وایو. یو ملګری دوه نورم ګورو. السلام علیکم. خیر دی شکر دی بالکل. څو خبره کوي جی؟ आवाज ډیر په مزه دی. आवाज بلګرو چته وي. نعمت الله خبرې کوم جوړوبي کلینا په پروګرام کې په خیر علي درته وایم. الحمدلله دا ډومبي ځل نه کال مله شوی دی. پروګرام ډیر وخت نه اورم. الله دې خیرنې ځل نکي او دا ان شاء الله چې ملاو شو نو زلاره دې مونږ بیا به ملاويږي ان شاء الله. ډیر ښه زمې پروګرام دومره ډیر خجی او دا ناول مې اورېد. ډیر ښه ناول دی. خجی دا مخکې وم اورو. صحیح زمونږ بکري شاعر عبدالستار عارف صاحب نبی والله دې وبخي. بالکل ما کتلو زما ور سره په یو مشاعره کې یو دوه مشاعرو کې ملاقات هم شو. ریکارډینګ هم زمونږ شریک شوی په پی ټی وی کې. ما ته یادېږي. الله دې وته مغفرت نصیب کړي. امين. مننه. کور دې ودان ښه. ډېره مننه. او 5254 السلام. قدرمنو بالکل د ټلیفون لیکه لغون ته کې وخت را سره ګورم یو ملګری سره دوه ملګرو سره خبرې کوو. 5254 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سلیم استاد په پروګرام کې په خیر علي و مدرته. الله خیر نصیب کړي. هم نازک راي الله برکتی کا سره درنو اوریدونکو توجیبه. ډیره مننه. الله دې قدرمن کا خوشاله شي. دعاګانو کوم یا دماغ خو قربان بلجیم نه صفو یو کاغذ مراره ولا یو تدریس را پاتول قربان. صحیح ده. شریک کړه سره شریک کړه. مننه. د نفرتونو فاصله جوړ کړه. د نفرتونو فاصله جوړ کړه
د ولفتونو ولولې جوړې کړې. ډېر ښه دی. مننه. کډه یوړه خو زړه پاتې شو. کډه یوړه خو زړه پاتې شو. د ښایسته زړونو سلسلې جوړې کړې. او زلمو رايوسې د وطن په مینا. زلمو رايوسې د وطن په مینا د محبتونو مجربې جوړې کړې. ډېر ښه دی. ډېر ښه. مننه. ناامیدي خو د زوال نښه ده. ناامیدي خو د زوال نښه ده. د امیدونو مرحلې جوړې کړې. ډېر ښه دی. مننه. او مکر فریب او تهمتونه پرېږدئ. مکر فریب او تهمتونه پرېږدئ. په محفلونو مو حجرې جوړې کړئ. ډېر ښه دی. مننه. او سلیمه نور به ورته څه ووایم؟ سلیمه نور به ورته څه ووایم؟ بس د فکرونو مو شیبې جوړې کړئ. مننه. کور دې ودان سلیم استاد. ډېر قدردان شئ. والسلام. ډېره مننه. قدرمنو بالکل سلیم استاد زموږ سره راغی او زما په خیال چې دا زموږ اخرنی ملګری و. د ده نه پس به بل ملګري مونږ وانغستی شو ځکه چې وخت په نور اجازت نه راکوي. خو دغه به ووایم چې تر دې وخته پورې څومره ملګري زموږ سره شریک شو د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم. د فیسبوک د لارې چې کوم ملګرو واورېدو هغوی ته هم ډېره زیاته مننه کوم. او کوم ملګرو چې کوشش وکړو د ټلیفون په لیکه د هغوی لیکه هغې موږ سره د ټلیفون په لیکه حاضري ونه لګېده د هغې لاین ډراپ شو یا نمبر یې میلاو نه شو. نو خیر هغې ته وایم چې مایوسه کېږئ به نه. انشاءالله چې راتلونکي کې به میلاویږي. دغه ژوند دی کله به نمبر میلاویږي او کله به نه میلاویږي خو تړاو او ملګرتیا دغه به د یو بل سره ساتو انشاءالله په بل پروګرام کې به میلاو شي. او کوم ملګرو چې په خاموشۍ سره پروګرام واورېده موږ سره دغه یو ساعت تیر کړ خو توجه یې بل طرف ته وانه اړوله زموږ نه خو نه موبایل را واغسته نه ټلیفون او پروګرام یې واورېد نو د هغه ملګرو د ټولو نه زیاته مننه کوم ځکه چې دغه بالکل بې غرضه او بې لالچه ملګري دي. صرف د پروګرام نه د صرف پیغام اخیستو ملګري دي. نو د هغه ملګرو د ټولو نه زیاته مننه کوم. قدرمنو بالکل تر بل پروګرامه پورې تاسو نه به زه اجازت غواړم هر چېرته چې نو د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال وساتئ ځکه چې ستاسو ځانونه چې دي نو دا یوازې ستاسو نه دي بلکې په دغه سوري ستاسو د ژوند په سوري ستاسو سره ډېر خلک ژوند کوي. نو بالکل د هغه خلکو خیال وساتئ. د خپل ځان نه زیات د هغه خلکو خیال وساتئ چې کم خلک خپل خیال په خپله نشي ساتلی او تاسو ته منتظر دي تاسو ته یې سترګې دي. نو بالکل د هغه خلکو د ځان نه زیات خیال وساتئ. تر بل پروګرامه پورې انشاءالله تاسو چې چېرته هم یې موږ له اجازت راکئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.